सूरत बकरा 31 नंबर आयत थी। सूरत बकरा 31 नंबर आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल या आदम अंबिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुब्दून व मा कुन्तुम तक्तुमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बकरा सलोरम रुकू शुरू दा। अल्लाह जल्ल शानुहु द दिन वड़ाندې په इंसानانو باندې د خپل نعمتونو داغه تذکره فرمایل او انسان ته د خبرې تعلیم ورکو چې د الله پاک شکرګزار بنده جوړ شو، د الله پاک ناشکری مکوا. دین وړاندې الله جل شانه د هغه نعمتونو تذکره فرمایل چې کم نعمتونه ښکار دي، هر انسان عقل پاغې رسی، فراز کاک دی، ژوند دی، روغ صحت دی، هغه ته نعمت سوری ویلی شي. دام د الله پاک نعمتونه دي، انسان په پدې باندې د الله پاک شکرګزاري کوي او د الله پاک په شکریا ادا کوي. او بل نعمت معنوي دي، الله پاک انسان ته پوهه ورکی، علم ورکی، نو دا د الله پاک لوی نعمت دی. الله جل شانه دلته کې په انسانانو باندې د دویم نعمت معنوي د علم چې الله جل شانه د انسان ته پوهه ورکړي، د عقل ورکړي دی. دا غي په باره کې الله جل شانه په دې رکوع کې د آدم علیه السلام تذکره فرمایل. پرون درس کې تیر شو چې یو وخت پر ځمکه باندې داسې و چې پر ځمکه باندې جنات اوسېدل، د انسان نوم و نشان نو، د انسان نسل نو، پر ځمکه باندې جنات آبادو، پیریان آبادو. د هغې باره کې مختلف، څوک 15,000 کاله لیکي، څوک چې ډېر 15,000 کاله. بهرحال مختلف د الله په علم کې د کتابونو بعضو تهدید کړی دی، بعضو تهدید نه دی کړی، خو یو ډېره لویه موده پر ځمکه باندې جنات پاتې شوي دي، پیریان پاتې شوي دي. او هغوی به دا کوله چې جنګ جګړه به یې کوله، د یو بل وینې به یې تویولې، ځکه دغه خلک د اور نه پیدا دي او په هغوی باندې شر دا غالب دی. دوی شر پسند دي، د دوی نه خیر کار ډېر کم کېږي، همیشه چې دی نو دوی شر دی. نو الله جل شانو وغوښتل چې زه مخ په ځمکه باندې یو خپل نایب او یو خپل خلیفه پیدا کو. دا خبره فرښتو ته وړاندې کړله، د مشورې پته ورنه چې ماله مشوره راکړي، بلکې الله جل شانه دا خبره دوی د وړاندې کېښودل چې زه یو نایب پیدا کوونکی یم، انسان دی، آدم دی. نو فرښتو وته د یو رای په شکل د الله جل شانه په ذات باندې اعتراض کول دا کفر دی، او فرښتې معصومې دی، چرېم داسې نشي کولی. او د هغوی یو اظهار رای، یو خپله رای ښکاره کړه چې ای الله ته خلیفه جوړې، نو خلیفه خو به هم دغه رنګې وي چې څنګه دا نور خلک دي، جنګ جګړې به کوي، وینې به تویوي. نو د داسې خلیفه ته ضرورت نشته، بلکې موږ ستا تسبیح کوو، ستا حمد و ثنا کوو، ثنا صفت ستا بیانو، او د ګناهونو نه مونږ پاک یو، بس مونږ کافي یو، بل چاته جوړول، خلیفه جوړول ضرورت نشته. الله جل شانه ته فرمایل چې زه په څه پوهېږم، تاسو په هغې نه پوهېږئ. پکار دا وه چې فرښتو الله جل شانه فرمایل چې زه خلیفه جوړوم، فرښتو د پکار دا توقف یې کړی وي، بس خاموشي اختیار کړی و، الله په خپلو کارونو خو پوهېږي. خو بهرحال دوی یو رایه ورکړه، او رایه په دې وجه ورکړه چې مفسرین فرمایي وی الله جل شانه د دې نه وړاندې دا خبره ښکاره کړې وه چې خلیفه به جوړوم، او خلیفه الله ځکه جوړی
چې مخپزمکه باندې شر کېږي جګړه کېږي د هغې د اصلاح لپاره به یو کس وي هغې ته خلیفه ویلی شي او په هغې خلیفه کې به درې قسمه قوت وي یو قوت شهوانیه شهوتي به وي بل قوت غضبیه غصه به ورځي جنگ جګړه به کوي او دریم صفت قوت عقلیه وي نو فرښتو ته دا خبر وړاندې او چې دا دوه صفتونه پکې دي قوت شهوانیه او قوت عقلیه نو دوی به جګړې کوي وینې به تویي نو دې وجې نه دې فرښتو چې الله بل څوک مه جوړوه بس مونږ کافي یو او وای دې فرښتو دا وینا هم کړې وه چې مونږ الله پاک ډېر زیات معزز پیدا کړی مونږ افضل یو او مونږ ډېر لوی پوهه یو زموږ نه علاوه بل څوک پوهه نشته او نوی څوک پیدا کولو والی شته الله جل شانه فرمایل چې زه به ستاسو نه اوچت ستاسو نه به افضل وي ستاسو نه به ښه پوهه یې به زه پیدا کوم نو دوی خپل ځان ته ډېر پوهه ویلو خپل ځان یې ډېر معزز ګڼلی و الله جل شانه په علم کې چې ستاسو نه به زه معزز کس پیدا کوم معزز قوم به پیدا کوم معزز خلک به پیدا کوم نو دی وجې نه الله جل شانه آدم علیه السلام پیدا کو آدم علیه السلام الله جل شانه چې دی نو وروسته آیتونو کې راځي چې درې قسمه خاورې نه خټې نه چقړه بیا یې وروسته الله جل شانه په خپل امر سره د هغې نه یو داسې نقشه جوړه شوه څنګه چې د آدم د انسان د بني آدم د وجود دی جسم دی داسې الله جل شانه یو سانچا او بیا د یې نه وروسته چې کله دا وچه شوه خاوره دا وچه شوه د یې نه وروسته بیا الله جل شانه په دې کې روح وپوکو دین انسان جوړ شو بیا الله جل شانه بیا د فرښتو ته ووایي چې تاسو دې ته سجده وکئ چونکې دا واقع مخکې شوي وه خو آیتونو کې وروسته ده ځکه چې دلته کې الله جل شانه لومبنی د آدم علیه السلام فضیلت بیانوي دوی هلته کې دا ویلو چې ولې خلیفه نو دې وجې نه دا آیتونه وړاندې دي حالانکې دا واقع وروسته شوي ده وروسته بیا الله جل شانه د آدم علیه السلام فضیلت چې دا په دې وجه ما پیدا کړو دا خو بې دا دي دې نه وړاندې دوی سجده کړې وه دلته کې آیتونو کې دا وړاندې دي او هغه واقع وروسته ده الله جل شانه آدم علیه السلام پیدا کو چې کله آدم علیه السلام پیدا کو الله جل شانه ورته ټول نومونه وښوله کتابونو کې لیکي مفسرین وایي د پیالې وړه پیالې غټه پیالې د هر څه نومونه ورته الله پاک وښودله ځکه چې دی به مخ په ځمکه اوسېږي او دته به دې شیزونو ضرورت وي فرښتو ته خو د پیالو د خوراک کاک ضرورت دي چې معصوم دي هغوی خو نه شهوت شته نه ښځو بچو ته ضرورت شته نه خوراک کاک ته ضرورت شته نه د دې شیزونو سره د هغوی څه حاجت نشته د دې شیزونو خو ضرورت انسان ته دی نو الله جل شانه وایي فرښتې وي آدم علیه السلام هم وایي دې ټولو ته یې دا وښوله چې دا شیزونه دې ته دا وایي دې ته دا وایي دې ته دا وایي وایي د ټول نه لوی معلم استاد دا وایي الله جل شانه دی دې ایتونه ثابت شو لومبنی استاد هغه الله جل شانه او طالب علمان چې دا فرښتې وي آدم علیه السلام خو دغه پوهه صرف آدم علیه السلام واغستله فرښتو په سمج کې دا نه راتله دا نومونه نو ځکه فرښتو ته هم دا خبر وښوله خو هغوی سمج کې رانغله آدم علیه السلام په دې پوهه شو بیا د اینه وروسته الله جل شانو فرښتو ته ووایي چې تاسو وایئ چې موږ ډېر معزز یو خلیفه جوړول ته ضرورت نشته نو ما ته نوم ووایي چې دې ته څه وایي دې ته څه وایي پیالې وغیره د هر څه نومونه غنم د هر څه ورته وښوله وایي فرښتو وایي موږ خو په دې نه پوهېږو یا الله تا کومه پوهه راکړې صرف هغه را سره شته دي شیزونو پوهه موږ سره نشته آدم علیه السلام ته الله جل شانو فرمایل چې ای آدم ته دوی ته د دې نومونه ووایه آدم علیه السلام ورته وایي دې ته فلانکې وایي دا فلانکې دی دې ته فلانکې نوم وایي نو وایي فرښتو دغه وخت کې ووایي ای الله ته چې په څه پوهېږې موږ په هغې نه پوهېږو او واقعي چې تا خلیفه جوړوو نو په دې کې لوی حکمت یا بعضې مفسرین فرمایي وایي آدم علیه السلام ته دا ښودنه نه ده شوي بلکې دا فطرتي د هغه په وجود کې د هغه په جسم کې دا وه لکه څنګه چې د مور نه بچې پیدا شي نو دته د پی څکلو چل خو څوک نه ښیي خو فطرت د هغه دی چې مور نه پی داسې څکه یا پی به داسې څکي یا د بطخې بچې پیدا شي وړوکې بچي خو هغه تېرېدل هغه فطرت کې وي نو دقه رنګې آدم علیه السلام چې څنګه الله جوړ کو نو فطرتي د هغه په وجود کې د هغه ته دا شیزونه یادو چې دې ته پیالې وایي دې ته کاسه وایي دې ته لوښي وایي دې ته چې دی نو دا شی وایي دې ته غنم وایي دې ته جوار وایي دې ته چې دی کور وایي دا هر څه هغه ته وایي فطرتي یادو او فرښتو ته دا یاد نه و نو دې وجې نه فرښتې چې دی نو عاجزه شوې او آدم علیه السلام ته الله پاک فوقیت ورکړو برتري ورکړه دې آیتونو کې الله جل شانو د هغې تذکره کوي او وی بل دینه دا خبره ثابته شوه چې د علم په وجه الله پاک انسان له په فرښتو باندې فضیلت ورکړي انسان ډېر اوچت دی د فرښتو نه اوچت دی خو دا الله چې کله د سره علم یو پوهه وي او هغه پوهه چې باعمله وي او که چېرې دغه نه وي
څنګه الله جل شانو قرآن کې بل دی کې فرمایي چې انسان ډیر معزز دی محترم دی او کچره دی د خپل احترام او خپل عزت نه دی کته غورځيږي نو بیا ټول بدترین بدتر دی د هر سره د زناور نوم بیا بدتر دی دا الله چې کله بیا انسان جوړ نشي الله جل شانو دی آیتونه کې دغه فرمان کوي وعلم آدم الاسماء وعلم او اخذلی شو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته الاسماء نمونه كلها ټول پټولا د ټول ارس نمونه تو خذلی شو ثم بیا عرضهم وړاندې کړي شو علی الملائکه فرښتو ته دغه شذونه وړاندې کړي شو فقال الله جل شانه فرمایل انبئونی خبر را کوي ماتا باسماء هؤلاء د دې ټولو شیزونو نمونه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی یې فرښتو تاسو فرښتې وای بل کس ما پیدا کوم پوره یو نو ما تر دې خبرو را کوي پوها درې سسری دې تسوي دا نمونه راته وای قالو نو فرښتو خو غرور نه کړي تکبر نه کړي بلکې اورای ور کړي وا فورن وی قالو فرښتو وی سبحانك پاکی د تعالی را ای ربا لا علم لنا نشتری مکتبوها الا سوا د هغنا ما علمتنا چې تا مونږ ته خودلې مونږ ته خودلې یا مونږ ته پته را بقای مونږ ته علم نشته په ولا الله ډیر ور کړو فرښتو ته عبادت په کو د الله پاک په حمد او ثنا کولا دا ټول هر څه باندې ډیر په هوته الله پاک ور کړو فرښتو ته خدا په هو سره نه وا انك انت العليم الحكيم بیشک اے الله العلیم او ته ډیر زیات عالم په هي الحکیم ډیر زیات حکمت والی ای الله ته چې پس پويږي مونږ پاغې نه پويو دای له مونږ سره نشته اوس فرښتې خو ایجز کار کو مونږ نه پويږو مونږ ته علم نشته اوس الله جل شانو آدم علیہ الصلوۃ والسلام قال الله جل شانو فرمایل یا آدم اے آدم انبئهم خبر ورک دی فرښتو ته باسمائهم پنمونو د دې شذونو څه نمونه دی وایي فرښتو ته فلما پس هر کله چې انبئهم خبر ورکو دی فرښتو ته باسمائهم پنمونو د دې شذونو نو قال الله جل شانو فرمایل علم اقول لكم ايمانو ویل تاسو ته انی اعلم چې بشک زخپ هیګم غیب السماوات په پټ شیزونو د اسمانونو والارض او د ځمکې د دې شیزونو ته په نه وا ای فرښتو او زما په علم کې ما ته د هر څه پته راز سچ په اسمانونو کې پټي سپز مګه کې دا ما ته پته و چې ادم به پیدا کیږي ادم تر دې خبر پته شته تاسو پته نه وا ځکه ما یې ځکه پیدا کوم واعلم او ز پدې هم خپويګم ما هغه تبدون چې ستا سو ښکارا کوي تاسو دا خبره ښکارا کړه چې بل کس ما پیدا کوا بس او سم پټ کړه و ما کنتم تکتمون او دا خبرم پټ کړه چې بس مونږ پوره یو مونږ خلافت را قبل چاله خلافت مور کوا نو الله جل شانو پخکارا او پپټ پر هر څه باندې په هري الله جل شانو عالم ذات دی الله جل شانو د عمل کول توفیق راکړي